نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد صدق الله العظيم سورة سبا دویشتم پارا لسم نمبر آیت تھی مخی رکوع کی نیک بندہ عبد منیب تذکرہ شو اس پدی رکوع کی دو نیکانو بندگانو حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام واقعات مختصراً معجزات بیانی اللہ پاک فرمائی من داود علیہ السلام تا خاص فضیلت ورکڑ نبوت ورکڑ و دلمن کتاب زبور ورکڑ او دتمن معجزات ورکڑ یو د معجزونا چی داود علیہ السلام سرا ورونو بالتسبیحات ویل مارغانو بالتسبیحات ویل دریم معجزہ او دریم معجزہ داود علیہ السلام تا منقوس بنا نرم کڑیو داود علیہ السلام دا اس بنی دا نرم دو واقعہ تفاسیر لکی چی داود علیہ السلام با د خپل دور حکومت په دوران کې بازار ته وته خلق نبی معلومات کو د خپل بادشاہي متعلق بل ځان میں بدل ک خلق ته ځان بادشاہ نخکار کو چې خلق بعد داود علیہ السلام یعنی د وخت د بادشاہ خ بیان کړه د الله پاک شکریا ادا یو ورځ فرشتہ په شکل انساني راغلا داود علیہ السلام ته تاسو کو فرشتي وتوی چې داود علیہ السلام کو نور ډیر خسړی دي خو تنخواه د بیت المال نه اخلي داود علیہ السلام واپس راغی الله پاک ته توبه وستلا جڑا فریادونه الله جل شانه وتا اوس بن نرم کړه او د هغې نه د زری جوړولو طریقه وته خودلا داود علیہ السلام بیا د اوس بن زری جوړولې کڑے بے جوڑی کڑی برابر اغزر بے بیا خرسولے پا بازار کی بیا تفسیر در منثور لکی چی یوزر بے باغ وقت کی پشپک زرا درہم خرسولے نو پدی کی بدوہی سی صدقو یوہی سبا دا دکور او دخبل خرچو نو داود علیہ السلام تا اللہ جل شانہ دغا اسبن نرم کڑا او دبتی دغا دا جہاد دفارا اسباب جوڑول نو یو تو داود علیہ السلام معجزات بیانی یادا سلیمان علیہ السلام نبوت ذکر کی گی کہ سلیمان علیہ السلام تو ہم من معجزات ورکلو یو معجزات تم ہوا مسخر او د هوا د تسخیر وجه مفسرین لیکي چې ورځ سلیمان علیہ السلام د خپل د جهاد د اسنو حالات قتل معاینه کولا چې کله د معاینه نه فارغ شو د مازیګر منست قضا شو سلیمان علیہ السلام حکم وکړو چې دا اسنه ټول حلال کړي ذکر دې د وجه زمانه د مازیګر منست قضا شو اللہ جل شانہ وتد اسنن خسور لی برابر کڑا هوائی ورطا مسخر کڑا چې د سلیمان علیہ السلام په حکم باندې با کم طرف ته بچاغو وقت هغه طرف ته بدا هوا چلیدل سحر نه بچ هوا خپل سفر شروع تر د گرمی پوری بدی د یوی میاشت مزل کو یو میاشت کې څومره مزل کیږي دا بد سحر نا تر د غرمه پوری او د ماخام نه به چې شروع کو تر د شپې پوری دی بد یوی میاشت د سفر په اندازه باندې سفر کو الله پاک وت هوا مسخر کړ
الله جل شانه سليمان عليه السلام ته د اوسپنې چینه جاری اوسپنه به بېدله. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دومره اوږده چینه وه چې 3 شپې ورځې مزل په اندازه باندې اوږده چینه وه. دا سلیمان علیه السلام ته الله پاک د اوسپنې چینه مسخر کړه، جاری کړه، جنات یې ورته مسخر کړل. دا ګران ګران کارونه به سلیمان علیه السلام په جناتو کول. په چا باندې به محلات جوړول، په چا باندې په دیوالونو باندې نقش و نگار کول، په چا باندې به غټ غټ خانقونه جوړول، داسې خانق لکه غټ غټ حوضونه او تالابونه، او په چا باندې به غټې غټې دیګې جوړولې. دا سلیمان علیه السلام په جناتو دا کارونه کول. په چا به نورې آبادې کولې، په چا به د اوبو نه ملغلرې راویستلې. او سلیمان علیه السلام ته الله د ټولې دنیا بادشاهي ورکړې وه. جناتو ته الله پاک تابع کړو، مسخر و. سلیمان علیه السلام به جنات چې کله کار به ورته حواله کو، نو د 1 کال په اندازه کار ډیوټي به ورته حواله کړو چې ستاسو د روح کار ډیوټي او کار دا کار چې بس جوړوئ. او د هغې نه بعد سلیمان علیه السلام په خپل عبادت خانه کې په عبادت کې مصروفه شو. عبادت خانه یې ته کیر چاپېرې دیوالونه د شیشو، نو بهر رعایت به ښکارېده چې سلیمان علیه السلام دا لمونځ کوي، نو چا به هم نافرماني نه شوه کولی. آخر سلیمان علیه السلام جناتو ته کار حواله کړ. جنات لګیا دي خپل کار کوي، او سلیمان علیه السلام د عبادت په دوران کې او ډېره ستړی شو، نو همسا ته یې داسې ډډه لګولې ده او په دې دوران کې ترې ساه ووتله. جناتو ته د بهر نه ګوري چې سړی خو دارې موږ ته په تماشه دی او دی مثال عبادت کې مصروفه دی وګورئ. دی لګیا دی آخر دا چې وینو د همسا لاندې طرف وخوړو، نو همسا چې کله کته شوه، نو سلیمان علیه السلام را پرېوت. دې ځای کې جناتو وی یاره که موږ په غیبو باندې پوهېدې، موږ به دونه مشقت کې وخت نو تېر، سړی خو وفات شوی دی، موږ بیا هم لګیا وو دونه خو ځان مشقت کې واچو. دا د سلیمان علیه السلام معجزات. سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام په بچو کې کشري زوی و. د داود علیہ السلام 19 نامونه، هغې کې کشري زوی حضرت سلیمان علیہ السلام، او په ټولو بچو کې نبوت چې ملو هغه صرف سلیمان علیہ السلام ته ملو. د یو واقعه به د سلیمان علیہ السلام د دې معجزاتو مختصر ذکر شي. شهر سبا والا خلق دا یو خار د ملک بلقیس، مخکې د هغې واقعه په سورة النمل کې تېره شوې. د ملک بلقیس د علاقې او د کلي ته 14 پیغمبران راغلي، لیکن دا خار والا خلق ډېر نافرمانه خلق. د دې دا شهر سبا چې دا ډېر زرخیزه علاقه وه، ډېر باغونو پکې او میوهجاتو قسم قسم نعمتونو. دې ته ویلی شو چې تاسو د الله پاک شکریه ادا کړئ. دی بیا ځان له یو د اوبو ډیم جوړ کړو د باغونو د اوبو دپاره، هغې ته به سد معارب وي. په هغې کې دا مشهور ښار شهر سبا په دې کې ډیم جوړ کړو. د دې 2 غرونو د دې 2 غرونو ترمنځ چې کومه فاصله وه، نو په هغې کې دی دیوال څومره 1.5 فوټه د هغې اوږدوالی او 50 فوټه د هغې پلنوالی. داسې دیوالې منځ کې وو، په هغې کې 2 دروازې جوړې کړې وې. اوبه به هغې کې جمع کېدي، چې کله به اوبو ته ضرورت شو دروازه به یې کړه او که باغونه به یې اوبه کړل. په مزېدار ترتیب یې روان 300 میله ځمکه او په دې ډیم باندې دوی اوبه کړو، باغونو ډېر مزېدار. لیکن کله چې دوی نافرماني وکړه او بغاوت یې وکړو، الله جل شانه د دوی دا باغونه ختم کړل، په دې باندې عذاب راوستو او دوی د خپل علاقې نه جلا وطن شو لاړل.
شپږ خاندان یمن ته لاړل او څلور خاندان شام ته لاړل شهر سبا ټول ختم شو او دید الله نه سوال وکړي چې زمونږ خو مزل چکر ته زړه کېږي فاصله مو نشته الله جل شانه د دې دا فاصله د شهر سبا نه لرې کړه څوک یمن ته شول او څوک شام ته لاړل فاصله جدا شو بیا الله جل شانه فرمایي په دې باندې ابلیس خپل ګمان رښتیا څنګه دې گمراه کړل دې ابلیس تابعدار شول په نیکان خلق باندې ابلیس غلبه ناراضي او په نافرمان خلق باندې الله جل شانه چې کوم باغیانی باغی باندې ابلیس غلبه راضي نو فرمایي ولقد آتینا داود منا فضلا فتحقیق سره من ورکړو داود علیہ السلام ته د خپل طرف نه فضیلت نه مراد نبوت او کتاب پیغمبر او کتاب ورسره زبور یا جبالو اے غرون او بی تاسو تسبیح وای معهود دی داود علیہ السلام سره چې داود علیہ السلام الله یادو داغه معجزه او غرون بم سره الله یادو وتیر او مارغان مسخر غیبمتا د سر تسبیحات وای وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَمُنْ نَرْمَكْرِ وَدَ پار اسبنا ان عمل سابغات دا چې تعمل کوا دزغر جوړول وقدر په سر دی او اندازه لګوا د دې پکړو کې کړه د یو بل سر لګي نو برابر لګوا چې مزیدار مرضی او یو شان مضبوط هم راضي دا څنګه چې څه کړه غټه وسوړي څه ډبل او سنره نه یو شان جوړو وعملوا صالحات عمل کوي دنه کې انی بما تعملون بصیر یقینا ساس بعمل باندې خبردار یم ولی سلیمان الريح او متابع کړه سلیمان علیہ السلام د پاره هوا ودوا چې داغه د سحر نه غرمي پورې سفر با شهرون د جوی میاشت پانداز ورواحها شهر او د ماغام د تشبیه پورې منزل بردی د جوی میاشت واصلنا له عین القطر من جاری کړي وا د پارا چینا د تامبید اوسپنی ومن الجن د جناتنا مناسو یعمل بین یدیه باذن ربی عمل به کو د وړاندې په حکم د الله ومن یزغ منهم عن امرنا او چا بچینا فرمانیو ک د دوی زمون د امرنا نذق من عذاب سعید من بوسکو عذاب د سوجینو سخت یو فرشتہ الله مقرر کړو چې چا بنا فرمانی کولا بیا او فرشتي غلا سزا ورکړو ان تاسو يعملون له ما يشاء من محارب دي جنات وبكارن کول د پارا هغه بچ د وختل من محارب د محلات جوړول بنگلي به جوړول وتماثيل په دیوالونو به نقش نگارم کو وجفان او خانقون به جوړول کل جوابي پشان د حوزونو غټ غټ وقدور الراسيات او کټوي غټ غټ ولاړ جوړې کړې شي یا دګې د اوس باندې غټ غټ اعملوا تاسو عمل کوي آل داود شکر آل داود علیہ السلام د شکر ان تاسو ما شکریا ادا کړئ وقلیل من عبادی الشکور ډېر کم دي زما په بندګانو کې شکر گزار فلما قضینا علیه الموت ما دلهم اثر کله چې فیصله وکړ په د باندې د مرګ ما دلهم علی موت خبردار ورنکوي د مرګ سليمان علیه السلام الا دابت الارض مگر وین دسمکی تاکل من ساتو چغی خړلا همسا د سليمان علیہ السلام فلما خرار کړ چې سليمان علیہ السلام را وګرځیدو تبینت الجن کارش وجنات تا اندا خبره لو كانوا يعلمون الغيب کتر دی په پټو رازونو باندې ما لبثوا في العذاب المهين دی په وخت او کې عذاب رسوایه کې لقد كان لسبع في مسكن آية فتحقیق سردی د شهر سبا د خلق د پار پر اوسېدو ځکه آیت نخد عبرت جنتان عن يمين وشمال د دباغونو خو کس طرف ته دخات قلوبی تویل شو تاسو قریب رزق ربکم رزق تقبل رب واشکروا له الله شکریا ادا کړئ بلدۃ طیبۃ خارق استر ورب غفور الله پاک بخون کی ذات کے توبہ باسے اعرضوا پس اغی اعراضکو فارسلنا علیہم سیل العرمی پس منگرا خوش کر پدی باندې اغا سیل العرمی اغا بنتل شوی سیلاب د بنتل شوی وبدلنا بجنتين او من بدل کړ د دوی د پارنو دو باغونه په دغه دو باغونو
ذوات او کل خمط چې خاوندان د میوه خو به خونده واصل او د ازغو یا غزونه وشيء من صدر قليل او سبوني دا بیری لګي نو اونې مولدا سے پیدا کې چې مخکې ازغو پیدا کړ مخکې به میوه بوټي نو هغه به میوه کړ او کوم چې د میوه خوندور بوټي دا غي خوندونه مولا ختم کړ ځکه دا ټول د الله پاک په قدرت ذالک جزیناهم بما کفروا دا موږ بدل ورکړ دوی ته په سبب د کفر د دوی هل نجازي الا الكفور او موږ بدل نه ورکو مگر ناشکر تا وجعلنا بينهم وبين القرى التي هم وګرځول په مابین د دوی په مابین دا کلو کې بارکنا فيها چې برکت چول پای کې شام او فلسطین زمکا قران ظاهرتن فی الاخکارا وقدرنا فيها السير او موږ اندازه کړ پدې کې سفر سیرو تاسو مزل کې فيها پدې کې لیالي د سوچ په ایامن او د سورز امنین په امن باندې یعنی د شپو د ورځې تاسو امن کې مزل کوي فقالوا بس دی اوی ربنا ای رب زمنګ باعد بین اسفارنا لری زمن سفرنا وظلموا انفسهم او دوی ظلم کو په خپل ځانونو باندې فجعلنا پس موږ ګرځول دي احادیث صرف قصه افسانه ومزقنا كل ممزق ام هلاك دي په پر هلاك ور سره ان فی ذلک الآیات لكل صبار شکور یقینا فدی واقعات کې خامخانه قیدار صبر کوونکی شکر گزار د پاره ولقد صدق ابلیس ظنوا او بتغي سر رشتیا کړ پدی باندې ابلیس خپل ګمان فتبعوا بدی داغه تابعداري وکړه الا فريقا من المؤمنين مگر یو جماعت د مؤمنانو تابعداري ونکړه وما كان له عليهم من سلطان او نشته د ابلیس د پاره پدی مؤمنانو سره غلبا الا لنعلم مگر د پاره دي چې موجودا کو من غچال يؤمن بالاخره چې مال لري په اخرت باندې ممن دا چان هو منها في شك چې هغه د الله پاک او د اخرت نه په شک کې وربك على كل شيء حفيظ او رب ستا پارسي باندې حفاظت کوونکی نگهبان دي واخر الحمدلله